که چا دا ثابته کړه چې مولوي فضل الرحمن عالم دی زه صحافت پرېږدم. مولوي فضل الرحمن یو کتاب نه دی لیکلی، یو شی خالي سیاسي خبرې زده دي، یو درس د تریس شی نه دی زده، کدرې لا نه دی زده، شرصلات لا نه دی زده. موږ خو لا ویلی دی حفظ قرآن دی حافظ دی ته ماته راوښه. مولوي فضل الرحمن حافظ دی، کاري دی، تراویح ورکولی سي، خیر خیریات دی، شی نه دی. دا مازې بس ورور خلک سره خطابه سي. مولوي فضل الرحمن عالم نه دی، زه د هر عالم قدر کوم. ټول عالمان، تبلیغیان، سپاه صحابه والا، ټول دا صحافي، دا جاهل صحافي، تانیوال صحافي دلته کې دوه خبرې کوي. یو دا چې مولانا فضل الرحمن عالم نه دی، مولا نه دی، سیاسي مولا دی، خپل سیاست چمکاوي وغیره 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 وغیره. دویمه دا خبره کوي چې مولانا فضل الرحمن هیڅ کتاب نه دی لیکلی. د پهلنۍ خبرې جواب زه تا ته کیسې نه کوم چې مولانا فضل الرحمن څه دی څه دی، زه تا ته یو وړوکی شان ثبوت ښیم. صرف دا درته وایم چې مولانا فضل الرحمن د دیوبند نه فارغ دی. صرف وړوکی شان ثبوت درته ښیم. دا تصویر وګورئ. په دې تصویر کې مولانا فضل الرحمن چې دی کله په دارالعلوم حقانیه اکوړه هټک کې په اووم جومات کې دی چې کله داخله کړې وه د هغه پارم شانته دی. دا تاسو وګورئ. مولانا فضل الرحمن جماعت هفتم دارالعلوم حقانیه په کوم سن کې 15/10/1972 کې 15/10/1972 کې دی په اوومه درجه کې و. په څومره درجه کې؟ په اوومه درجه کې و. دا د هغه وخت تصویر دی. نو د دې نه دا معلومیږي چې مولانا فضل الرحمن چې کوم دی دا د دیوبند نه فارغ دی. نور خیر چې کوم لیبرل دي او کوم قادیانان دي، یهودیان دي، زه هغې سره کیسې نه کوم او زه د مولانا فضل الرحمن صفایانې نه ورکوم. تاسو ته به د دې نه ثابته شوي. دویمه خبره ده دا کړې ده چې مولانا فضل الرحمن کتاب نه دی لیکلی. ته د کتاب لوستلو ډېر زیات شوقي که نه؟ جاهله که تا چېرته کتاب لوستلی، تا به چېرته قرآن مجید راغستی وي یا به نور اسلامي کتابونه راغستی وي، هغه به دې لوستی وي. نو نن به دې دا خبرې نه کولې عالمانو پسې. ته خپله سوچ وکړه، ته یو وطانیوال، یو 2 روپو والا صحافي، تا ته دومره ټایم نه میلاویږي د کتاب لوستلو چې ته قرآن مجید راوالې، ته نور اسلامي کتابونه راوالې، ته هغه ولوستې، ته هغه ولوستې. نو ته به څه کتاب ولیکې؟ ته ما ته پهله دا ووایه. تا ته پکې د کتاب لوستلو ټایم نه میلاویږي. نو مولانا فضل الرحمن یو سیاسي سړی دی، هغه ته به څنګه ټایم میلاو شي چې هغه کتاب ولیکي؟ هغه اسلامک سټډي کوي، هغه قرآن سټډي کوي، هغه اسلامي کتابونه ګوري، په هغه بیس باندې چې دی خپل سیاست لړاوی. او بله ته دا خبره کوي چې مولانا فضل الرحمن مولا نه دی، دا سیاسي مولا دی، دا دی واغه دی، او موږ د عالمانو ډېر زیات قدر کوو. دا ناره چې دا د قادیانانو ده، د دې نه دا ثابته شوه چې ته قادیاني، ځکه چې دا سیاسي مولیان دي، عالمان دي چې دی په پارلیمنټ کې دا قادیانان چې دی کافر ثابت کړي دي. زه درته ښه صفا او سپینې خبرې کوم، ټول ورته غوږ شئ. اسلام چې دی، اسلام صرف عبادات او اخلاقیاتو ته نه وایي، اسلام ټول نظام حیات ته وایي. څومره زندگی چې ده دې ته اسلام وایي. په دې کې نظام اقتصادیات شته دی، په دې کې نظام قانون شته دی، په دې کې نظام حکومت شته دی، په دې کې نظام جهاد هم شته دی. دا ما چې درته څومره نظامونه یاد کړل، د دې نه بغیر چې دی اسلام نامکمله دی. صرف په دې ته نه خلاصېږي چې ته د عبادات کې او د ستا د اخلاقیات ښیي. ټول نظام حیات څومره زندگی چې ده په دې کې سیاست هم راځي، حکومت هم پکې راځي، قانون هم پکې راځي، جهاد هم پکې راځي. ټوله زندگی چې ده دا به د اسلام د قانون د لاندې تیرې. په اسلام کې چې دی سیاست او حکومت شته دی. کنه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خلفای راشدین چې دی هغوی به حکومتونه نه کولې. هغوی چې دی د کفارو نه حکومتونه اخیستي دي او خپل حکومت یې پرې کړی دی. ولې کړی دی؟ ولې چې د هغوی په حکومتونو کې اسلامي قانون نه و. نو له دې نه تاسو بالکل انکار نشئ کولی په اسلام کې سیاست حکومت شته دی. یار والله زه حیران شم چې تاسو ولې د مولانا فضل الرحمن صاحب نه دومره نفرت کوئ. تاسو دا خبره کوئ چې دا سیاسي مولا دی او نور عالمانو سره موږ خود زړه نه مینه کوو، نور عالمان چې دا زموږ د سر تاج دی. یا ظالمانو، تاسو چې د نور عالمانو زړونه ازاروئ. تاسو لاړ شئ د نورو عالمانو نه تپوس وکړئ د مولانا فضل الرحمن صاحب چې مولانا فضل الرحمن صاحب څنګه سړی دی. لاړ شه د خپل د جومات مولا نه تپوس وکړه چې مولانا فضل الرحمن صاحب څنګه سړی دی. که چېرته حج او عمرې له لارې نو لاړ شه امام کعبه نه تپوس وکړه چې مولانا فضل الرحمن صاحب څنګه سړی دی. که د ختم نبوت خبر راشي نو لاړ شه مفتي محمد حسن نه تپوس وکړه چې مولانا فضل الرحمن صاحب څنګه سړی دی. که چېرته د دفاع صحابه خبر راشي نو لاړ شه مولانا احمد لدانوي نه تپوس وکړه مولانا صاحب څنګه سړی دی. که د مناظرې خبر راشي نو لاړ شه قاضي ظهور الحسن نه تپوس وکړه چې مولانا صاحب څنګه سړی دی. متکلم
عالم اسلام الیاس ګومن صاحب نه تاسو کده مولانا صاحب باره کې څنګه سړی دی مفتی ندیم المحمودی او عبد الله شاه مظهر نه تاسو چې مولانا صاحب څنګه سړی دی چې څومره بزرګان دی لاړ شته تاسو ته کده مولانا صاحب باره کې غیب درته وي چې مولانا صاحب څنګه سړی دی سلبه دي صفاشي والله اے حضرت هزاروی او پیر ذوالفقار نقشبندی نه د مولانا صاحب تاسو کا او که چرته د مفتیان نه تاسو کې نو لاړ شه مفتی تقی عثماني نه تاسو کا مفتی زرولی خان نه تاسو کا مفتی طارق مسعود نه تاسو کا مفتی ابو لبابا نه تاسو کا مفتی خالد محمود نه تاسو کا زبر ته کم یادو ما او کو چرته ته د بریلیانو نه تاسو کې نو لاړ شه شاه اویس نورانی او هغه چې کوم اولاد د دغه نه تاسو کا نو زړه به دې صفا شي چې مولانا صاحب څنګه سړی دی او کو ته چرته دارالعلوم حقانی سره مینه لري نو لاړ شه انور الحق صاحب نه تاسو کا دیر بابا جی نه تاسو کا مغفور الله بابا جی نه تاسو کا د شیرګل قاسم صاحب نه تاسو کا او راشه بل خبره درته کوم شیر علي شاه صاحب وایي مولانا فضل الرحمن چې دا زما د سیاست استاد دی او په شاګردانو کې زما یو خوش شاګرد دی نور درته زسو یم د مولانا صاحب باره کې تاسو کې او زه څوک یم چې د مولانا صاحب باره کې لګیا یو څومره چې علما دي لاړ شه د علماو نه تاسو کا د مولانا صاحب باره کې د استاد جمعات چې کوم امام دی ته لاړ شه د هغه نه تاسو کا ته څنګه دا خبره کې چې ټول علما مې د سر تاج دي او علماو نه زما سرم قربان دا ظالم د علماو زلونه دې زار کړی دي لاړ شه د خپل جمعات امام نه معافي وغواړه بخانه وغواړه چې زه به نن بعد مولانا صاحب پسې رد بد نه ویم لرزتے سب نے دیکھے ہیں وہ جس کے